بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتو. ګران محصلینو، خدای دې وکړي روغ او جوړ اوسئ، خوښ اوسئ او ژوند مو په ښه طریقه سره تېرېږي. زه محمد تحصیل دانش بیا ستاسو خدمت کې یم او غواړم مخکې مې کار ورته وکړ د پیرودلو یا د خریداري مستردي باره کې. اوس به یو معامله کار کوو یا یو سوداګریز معامله د پلورلو د مستردي باره کې، پلورلو بیرته ورکولو باره کې او همدارنګه دوی د تنزیل یعنې دوی د ناخالص میتود چې موږ ویلي ورسره یعنې تخفیف نقدي باره کې کار وکړو. که فرض مثال موږ له یو کمپنۍ نه د 5,000 په ارزښت باندې مبلغ یا په قیمت باندې یو توکي رانیولي، نو په قرض باندې، نو کله چې موږ توکي رانیسو پلورو یا پیرودونکي اوسېږو سره وبخښئ ډېر د هغه باره کې ده د پلورلو باره کې ده، یعنې موږ په یو کمپنۍ باندې 5,000 افغانۍ باندې توکي وپلورل. نو کله چې موږ توکي پلورو هر تاریخ سیو فرض مثال 1400 تاریخ سیار یو ده په قرض مې پلورلي سره دلته ورته لیکو طلبات، یعنې هره کمپنۍ سره ایکس لیکو ورته ایکس یعنې چې هرې کمپنۍ نوم وي، یا فرض مثال طلبات خالي لیکو، یعنې دا نفرمونه قرضدار یې ده څومره مبلغ 5,000 او پلورل چې دی دا ګټه ده په حقیقت کې پلورلو ګټه چې عواید هم ورته وایي 5,000. دغه یو ساده معامله د سیلز یا د پلورلو د سره چې موږ په قرض باندې یعنې موږ په بلې کمپنۍ باندې د 5,000 په ارزښت باندې توکي خرڅ کړل په قرض باندې چې د موږ په دوی باندې طلب یعنې قرض پاتې سو. قرض چې کله پاتې طلبات یا د قرض پاتې کېدل په حقیقت کې دارایي ده، دارایي کې زیاتوالی راسي ډیبټ کېږي او همدارنګه پلورلو ګټه چې ده یعنې عواید دا په خپله چې کله زیاتوالی وکړي نو کریډټ کېږي. دا یو اصل ده په تجارت کې چې بالعموم د پلور یا د پیرودلو بیرته مستردول یا بیرته ورکول، خو البته په دلایلو باندې، یعنې په هغه کې څه خرابي اوسېږي یا مشکل اوسېږي. فرض مثال په دې کې اوس موږ ته دغه سړي د 1,000 په اندازه باندې مبلغ څومره د 1,000 په اندازه باندې بیرته موږ ته چی کوي دی بیرته راکوي، یعنې 1,000 د 4,000 50,000 توکي سیول دی کې د 1,000 توکي یا مشکل لاره یا عیب وکړي سره یا کوم نواقص ورکړي دغه په اساس باندې چې موږ ته بیرته مستردوي. نو دې معکوس معامله به کېږي، دا معامله به سرچپه کېږي، معکوس کېږي به سره. دلته اوس مستردي بیرته د پلورل شوي توکیو ورکول او په څنګ کې طلبات دي چې د 1,000 په اندازه باندې دي او دا هم د 1,000 په اندازه دي. یعنې د 1,000 په اندازه باندې توکي موږ ته بیرته راکړل چې د بیرته راکړل سوي یعنې د دې معکوس هغه به څه شي ډیبټ پسې سره بیرته یې موږ توکي زیات سول سره او طلبات په باندې قرض و هغه هم کم سو د 1,000 په اندازه باندې چې دا څه سو کریډټ سو. البته بیا هم زیاده وري کول غواړم چې هر څه موږ چې کله پلورو یا پیرودونکي اوسېږو نو دا که چېرته پکې عیب اوسېږي یا څه مشکل ولري یا د هغه بیل مطابق نه وي سره نو موږ کولی شو بیرته یې مسترد کړو یا بیرته ورکړو. دا مسترزي. اوس راځو یې د تنزیل ګورو د
تیریدلو تنزیل فرض مثال دلته یو معامله کې د سره چې په یو نفر باندې فرض مثال موږ یو کمپنۍ باندې توکي خرج کړل مبلغ په 1000 افغانۍ باندې په دې شرط باندې که چیرته دغه پیسې په 3 ورځو کې راکړلې نو دته به څومره تخفیف ورکوو 2%. یعنې سیاره کمپنۍ د تاریخ هلته راځي موږ توکي پې خرڅ کړي دي پلورلیم دي پې نو دلته راغی اوس طلبات یعنې قرضداره سورانیه او دلته راځي پلورلو عواید لاندې د کور سره پلورل په 2%. مبلغ ده 1000 یعنی دا هره کمپنۍ چې موږ په دې باندې خپل توکي وپلورل او دا مو ورته وویلې که چېرته د دغه 1000 روپۍ په 3 ورځو کې موږ ته بیرته راوړي نو څومره تا ته به موږ تخفیف نقد درکوو 2%. یعنې 2% به تا ته موږ دې کې کمښت راولو سره تنزیل به ورکوو. دغه سړي دا پیسې موږ ته په 2 ورځو کې بیرته راکړلې نو دی د 100% تخفیف مستحق کېږي سر وړ ګرځي 1000 پر 100 او 2% دا یې که دې سره لاړ سي او دا دې سره دا کېږي 100 دی د 100 روپیو چې کېږي موږ ته مستحق یعنې وړ ګرځي داسې دې نه په لاړ دا کېږي 980 یعنې دنه به اوس موږ بیرته 100 روپۍ لاسته راوړو 980 تاریخ هلته لیکو 1400 بیرته یادولو ور ده چې ده موږ ته په 2 ورځې د پیسې راکړې موږ 3 ورځې ورته ټاکلې ولې سره نو دلته به کسا یا نقده د موږ څومره زیاتوالی وکړي 980 او موږ څومره تخفیف دې سړي ته ورکړی تخفیف ورکول دا مصارف دی هغه څو دي 100 روپۍ دي او دې په څنګ کې په حقیقت کې ده باندې څومره قرض و 1000 روپۍ 1000 روپۍ قرض دی موږ خلاص طلبات دي سیاغه کېږي 1000 لاندې لیکو پیسې مو لاس راوړي تخفیف مو ورکړ دا یې اوس تنزیل معامله ده که فرض مثال په د پلورلو په معامله کې موږ تنزیل ولرو نو اولینه معامله یې چې ده لکه عادي معاملات دا رقم ته ثبتېږي ځکه دلته موږ شرط ورته ټاکلی ده که دغه شرط چیرته واقع سو نو بیا دغسې حالت جوړیږي که چیرته له 3 ورځو نه خبره تېره سوله بیا نو ساده معامله غوندې طلبات پیسې موږ ته راځي کمیږي سره او پیسه ډېرېږي کسه ډېرېږي کسه ډېروالو څه ډیبټ ته او طلبات چې کم سو کېږي ساده معامله کېږي البته په دې وخت کې دا بیا نو تنزیل ده چې خپله یو مرکب معاملې شکل ځان ته غوره کړی ده سره دا معلومات د مستردي یا بیرته ورکول د فروشاتو باره کې تر دې دمه په دې هیله ستاسو پوه شوي پې اوسېږئ که وخت و انشاءالله یو ځل بیا به په تنزیل کې تنزیل نقدي کې یا میتود ناخالص کې کار کوو انشاءالله نور مثالونه هم درته درکوم که وخت هم ولرن انشاءالله که ژوند اوس راځو بل یو لګښت تاسې په عموم په محاسبه کې ډېر استعمالیږي او ډېر د پام وړ ده چې باید ورته توجه وسي پاملرنه ورته وسي هغه د مصارفو انتقال ده د مصارفو یو بل ځای ته په دې معنی کله چې یو شی خرڅ سي د دې شي خرڅول د کوم جې کې دا شی خرڅ سو تر کوم جې ته دا شی وړي یعنې د لګښتونو وړل د
توکو د وړلو لګښتونه، یعنې فرض مثال له یو ولایت نه تر بل ولایت نه، له یوه هیواد نه بل هیواد ته، دغه لګښتونه به څوک ورکوي؟ آیا پلورونکی یا پیرودونکی؟ چې تر ډېره دمه دا مسله داسې مبهم شکل په دې معنا چې په یو اصطلاح ورته استعمالېدله FOB یعنې فري آن بورډ باندې ولا سره په دې حساب باندې اساس باندې دا مخکې تلله، ولې بیا د وخت په تېرېدا سره یا داسې یو نظر ورسره چې هر څوک دغه توکي پلوري باید دی د مصارف ورکړي، مګم په وروستیو کې بیا دې لپاره څه اصلاحات رامنځته راغلل چې موږ اصلاحات دلته تاسو ته لیکم زه درته، خدای دې وکړي ستاسو توجه وړ وګرځېږي. دغه مختلف اصطلاحات دي چې زه به یې اوس درته مشخص کړم چې دا هر یو څه معنا څه مفهوم ورکوي سره. لومړی اصطلاح چې موږ وینو FOB ډیسټینیشن، په دې معنا ده سره چې د کله چې دغه مال خرڅ کړی سول، یعنې پلورونکی د دې ټول مال تر رسېدلو پورې، یعنې کوم چې ته دا باید ورسیږي، ټولې پیسې څوک ورکوي سره؟ پلورونکی. یعنې تر منزله رسولې په چا دي؟ پلورونکي باندې دي. له اخیستلو نقطې نه تر کوم چې ته چې باید ورسیږي آخري منزله پورې، آخري ډیسټینیشنه پورې، پیسې به یې د دې د وړلو د لګښت څومره لګښتونه څومره چې راځي په وړلو باندې، دا ټول د پلورونکي لخوا نه ورکول کېږي. FOB شیپینګ پوینټ چې ده، دا په دې معنا ده هر کله چې سوداګري صورت ونیو، یعنې واقع سوله، نو دلته پیرودونکی دا عهد ورسره کوي، دا پیمان کوي چې د دې د وړلو څومره لګښتونه چې دي تر خپل ځي پورې ټول به پیرودونکی ورکوي. او FOB شیپینګ پوینټ فریټ پریپیډ چې دي، دا په دې معنا ده سره دلته پیرودونکی پلورونکی کوشش کوي چې مشتری خپل لاسه ورنه کړي او خپل مشتری ځان سره وساتي. ټول مصارف دلته هم مشتری ورکوي، یعنی پلورونکی ورکوي، څوک چې دغه توکي اخلي. ولې دلته بیا پیرودونکی د ټول څومره لګښتونه چې دي دا مخکې له مخکې نه په کمپنۍ باندې اچوي او دی دا لګښتونه ورکوي. کله چې دغه توکي خپل اصل منزل ته، هدف ته ورسیږي، هغه په چا یې چې پلورلی دي یا پیرودونکي چې ته ورسیږي، پیرودونکی بیرته دغه پیسې ورته رالیږي چاته؟ پلورونکي ته سره، چا چې پلورلی سره. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی اوسیږي او ترې استفاده وکړئ. خوشحاله شیبې، خوشحاله ژوند ولرئ. تر بیا هم په الله سپارم.